عزتمند الله جل شانه زمونږ او ستاسو د ټولو باره کې یو فیصله کړې ده، کل نفس ذائقة الموت فلن تجد لسنة الله تبدیلا ولن تجد لسنة الله تحویلا. الله تعالی وایي زما دا فیصله نه څوک ختمولی شي او نه څوک بدلولی شي. ختمول او بدلول دا خو غټه خبره ده. لكل امة اجل فاذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون. الله تعالی وایي د یو لحظې دپاره پکې څوک مخکېوالي رستوالي کولی نشي، او دا د الله تعالی فیصله ده. په داسې موقع موږ یو کلمه وایو انا لله و انا الیه راجعون. تاسو وایې که نه وایې؟ دا څه شی دی؟ دا ذکر دی که تلاوت دی که دعا ده؟ دا انا لله و انا الیه راجعون دا بنیادی طور عقیده ده. دا کم عقیده چې الحمدلله زمونږ ده که نه، دا په دې موقع موږ دې له یو رینیول ورکو، یو تجدید ورکو چې زمونږ او ستاسو فاینل ډیسټینیشن چې دی دا آخرت دی. د هغې دپاره الله تعالی دا روح د یو سپیسیفک ټیم دپاره دنیا ته راولېږه. دی چې دلته دا خپل ټیم پوره کړي نو دی به واپس خپل مقام ته ځان رسوي. دا په خپل تجرد کې برقرار ساتلو دپاره الله تعالی د دې غذام د بر علم نه رالیږلې ده. څنګه چې دا جسد الله تعالی د دې دنیا نه پیدا کړی دی او د دې ټول هغه ریکوایرمنټس هغه ټول ضروریات د دنیا نه دي، داسې دا روح الله تعالی دا انکلوژر اف سینکټیټي د هغه حضیرة القدس نه رالیږلی دی. دا به دلته خپل هغه وخت پوره کړي او دا چې دې ځای کې هغه وخت پوره کړي دا به دې واپس فاینل ډیسټینیشن وایي د عرش په دروازو کې خور ووایي ما ته څه کې ما وی په دغه لار باندې زمونږ پیغمبر دي. نو زمونږ دا روح به انشاءالله د دې دنیا کې چې دا لږ وخت تېر کړي دا به واپس خپل هغه بالا عالم ته ځي. خو د هغې دپاره دلته د یو اصولو لاندې د زندګۍ تېرولو الله تعالی حکم کړی دی چې هغه اصول موږ او تاسو خپل کړو. ګوره دا اسلام موږ او تاسو له هغه اجتماعي ذمهداري مقرر کړې ده چې کله داسې مقرر شي که نه نو شریعت حکم کوي چې تاسو غم دا کلي ولس دا نوکرۍ دا تجارتونه دا پرېږدئ. دا کومه حادثه چې په دې کور راغلې ده، په دې زوی راغلې ده، په دې کور والا راغلې ده، په دې پلار راغلې ده، دا دې په یوازې برداشت کولی نشي. دا د شریعت حکم دی. دې ته وایي کلیکټیو ریسپانسیبلیټي اف مسلم امه. دا د مسلمان هغه اجتماعي ذمهداري ده. خو بس دا بنیادي یو ټکي درته وایم، موږ او تاسو که دلته یو ورځ تېرو که 2 ورځې تېرو که 3 ورځې تېرو نو په قیامت کې به د الله تعالی په عدالت کې زمونږ د دې یو مقدمه روانې. هلته به بیا یو سکرین بورډ لګېدلي موږ او تاسو چې دا دلته څونه وخت تېرو که نه دا دعاګانې کوو نو ګوره په هغه سکرین به بیا د دې هغه ریزلټ راځي. نو دا دی چې موږ او تاسو لاس اوچت کوو لاس کته کوو هغه سکرین باندې 0 رانشي. خبرې مقصد باندې پوه شوې که نه چې موږ او تاسو په دې کې الله تعالی ته متوجه شو. دعا شپږ شرطه غواړي. ګوره که نن موږ او تاسو دلته متوجه شو په اخلاص په سنجیدګۍ سره موږ دې ته دعا وکړه نو سبا به موږ لم خلک راشي او موږ ته به سنجیده شي. او که نه صرف هغه شومنټ هغه رسم رواج هم ته جوړ کړل، صرف هغه ازرې لګول هم ته جوړ شو نو دا به بیا زمونږ دپاره د آخرت نقصاني. نو الله تعالی یو مقرره کړې ده د دنیا د زندګي په دې کې موږ او تاسو خپل رب سره تعلق قایم کړو. ځکه اوس دلته به تپوس کېږي من ربک ما دینک او من نبیک او ما دینک. نو دغې رب سره زمونږ او ستاسو تعلق قایم شي. اوس ګوره موږ د مازدیګر لمونځ به کوو که نه، په یو رکعت کې څو کرته د رب ذکر دی؟ 11 کرته په یو رکعت کې دی. نو په 4 رکعته کې څو کرته؟ 44 کرته. اوس موږ صرف ګورې ژبې ته دغه مونځ کولی دي، زمونږ قلب او دماغ په خپل کلي ولس کې لګیا وي. نو دغې رب سره زمونږ او ستاسو په هره لحظه کې ربط قایم شي. ګوره چې په مونځ کې موږ او تاسو خپل رب سره قلب او دماغ کې تعلق قایم نه کړو نو داسې به کوم ځای وي چې هغه ځای کې موږ او تاسو د خپل رب سره دغه اوس 3 تپوسونه کېږي. کم من ربک ما دینک او من نبیک. نو چې موږ او تاسو دلته د رب سره تعلق قایم ساتلی، هغه قانون هغه دستور چې کوم الله تعالی د دې روح د امپلیمنټیشن دپاره رالیږلی هغه په دې روح باندې د دنیا کې عملي کړو. آخرت کې بیا داسې زندگی الله تعالی را کړې ده ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الله تعالی وایي داسې زندگی مې دله تیاره کړې ده لا سترګو لیدلې نه ده، لا غوږونو اورېدلې نه ده، لا چا په خوا خاطر کې تېره شوې نه ده. نو څنګه مولانا صاحب ووایي واذا قال جیرانک قد احسنت فاحسنت، دا پیمانه ده. عمر رضی الله تعالی عنہ دا پیمانه ایښودې ده چې ګاونډي دې ووایي دا سړی ښه سړی دا به ښه سړی وي،
نو څنګه مولانا صاحب وي موږ هم د دې خبرې دغه کوو چې او دله چې دا دونه پروتوکول میلو شو دا په څه وجه میلو شو بنیادي طور د دې اسلامي ریاست د دې خدمت کړې دي بنیادي دا دي چې تاسو ګورئ چې دی د یو اسلامي ریاست د یو مذهبي خوري خدمت کړی دی الله تعالی دا په دنیا کې مولي عزت ورکو نو الحمدلله الله تعالی یو ملک را کړی دی دا په ایمان سونه ده چې موږ تاسو د دې ملک خدمت وکړو او هغه قانون چې موږ تاسو سره ټولي دنیا منلې د اکسفورد یونیورسيټي لومبي نوم د دې قانون په حواله the prominent jurist of the world Muhammad the founder of Islam دویم نوم پس نعمان صناب ثابت فرام کوفه نو الله تعالی یو قانون را کړی دی د قانون د لاندې د موږ تاسو ژوندۍ تیر شي نو اخرت کې الحمدلله الله تعالی بیا جنتونه تیار کړی دي بیا محلات تیار کړی دي بیا خوشاله دي نو زمونږ استاد الحمدلله په دې مذهبي خوره باندې ژوندۍ تیر شوې ده او دا هغه الله تعالی سره زمونږ استاد یو تعلق قائم شوی دی دا به ان شاء الله دا خو یو هغه برزخ ژوندۍ دي ته وي د دې نه پس بیا د قیامت ورځ ده او بیا جنتونو هغه نه ختمېدونکې ژوندۍ ده د هغې د تیارۍ دپاره هر یو کس له موږ او تاسو له الله یو مقرر کړی